دا یاد ساتي د دوو وجونه الله د بندن نعمت دی، یو د تکبر د وجنه او یو د ناشکرۍ د وجنه. بس الله ډیر مال بازي بندل ورکی، هغه پوه نشي نو تکبر وکي یا ناشکری وکي، نو دا دوه ګناهونه داسې دي چې د دې د وجنه بندنه الله نعمت والی. چې کم بنده کې تکبر نه او ناشکری پکې نه، په د بچري زوال را نشي. دله چې الله کم نعمت ورکړي هغه به الله ټیم په ټیم سیوا کوي. نو کو مال الله درکړي، عزت الله درکړي، علم الله درکړي، نو یو به ناشکری نه کوي یو به تکبر نه کوي. دا نعمت په دې الله روزي کې وکړي. دې دواړو کې درنه یو عمل وشو نو د دې نعمت نه به الله خلاصي. نو الله د پیغمبرانو صفت چې کی نو عبدن شکورا، الله د نوح علیہ السلام مدح وکړه، صفت وکړه چې نوح علیہ السلام وو یو بنده شکر گزار، د حق منون کې او د الله به شکر ادا کو. نو چې پیغمبرانو د الله شکر ادا کړي دي نو ټول د الله شکر به ادا کو. نو چې د الله شکر ادا کو الله به نعمت سیوا کوي. فرمائی وآتینا موسی الکتاب، ورکړو موږ موسی علیہ السلام ته کتاب چې تورات، وجعلناه اگرزو موږ دلره هدى لبني اسرائیل، هدایت د پاره د بنی اسرائیلو. الله تتخذو موږ ورته وی چې ته دی بنی اسرائیلو ته وایا الله تتخذو چې م جوړوي چالره من دوني زمانه سیوا وکیلن کارساز، ذریه من حملنا تاسو چې کم اولاد یې نو من حملنا د اغه خلقو کم لره چې مونږ سوار کړیو مع نوح د نوح علیہ السلام سره، انه کان عبدا شکورا، بشک نوح علیہ السلام بنده شکر گزار، بنده د حق منون کې، بنده د یو الله منون کې.